السلام علیکم جی. تاسو ته پته ده بعضې خلک دا درې غلطۍ مسلسل کیږي په وجه د هغوی دماغ ته ډېر غټ نقصان میلاویږي. هغې کې ټول نه لومړنۍ خپل ریګولر 7 غنټې خوب چې کوم دی نو هغه کمپرومایز کول، هغه کمول. دویم نمبر غلطي دا چې اکثر شوګر یا بلډ پریشر بیمار وي او هغوی چې کوم دی نو د هغې خیال نه ساتي، د هغې د کنټرول کولو دپاره چې کوم دی نو هېڅ چې کوم دی نو څه کوشش وغیره چې کوم دی نو هغه نه کوي. او دریم نمبر غلطي دا چې د سر درد، چکر، یاداشت کې کمی یا بیهوشي وغیره دا یو عام علامت ګڼل. اکثر خلک ورته د کمزورتیا علامت وي او دا اګنور کړي. نو یاد ساتئ چېرته هم دې ته انتظار مه کوئ چې تاسو ته خدای مکه فالج یا مستقل دماغو ته نقصان ورسي. او په دې کې څه تاسو غلطي کوئ داسې علامات وي یو میډیکل سپیشلیست ډاکټر سره فوري رابطه وکړئ چې تاسو مکمل تشخیص او علاج وشي. او کدای تاسو خپلو کې پیژنئ چې هغوی ته یاداشت مسله شروع شوې وي یا په سر درد وغیره وي، تاسو دا په ریکمنډ کې مونږ ته ویلی شئ. السلام علیکم.